الله الرحمن الرحیم. دا شوه چې زمونږ دپاره دونه د فخر خبره وه چې زمونږ د علاقې نوم هغه وخت کې پیپ سوله وه، خو د صوبې د ګوټ ګوټ نه خلکو به ویل دا اپسوله ده، دې له د اپسوله اعزاز ورکړی شو. عزتمندو اکثر خلک یو خبره کوي، وایي ټول عمر موږ چې کوم دی قومي وطن پارټي پاس کړي. دا هلکان نوجوانان هم د دې نه خو نه دي خبر، تاریخ یې نه یې کتلی، یکدم وایي ټول عمر موږ قومي وطن پارټي پاس کړی. عزتمندو د دې حلقې نه هر چا ته عوامي نیشنل پارټۍ ته پوره 15 کاله ټایم میلاو شو، د هغوی ایم پی ای چې کوم وخت کې منتخب شو د هغوی په صوبه کې مضبوط حکومت و. داسې جمعیت علما اسلام چې د هغوی چې کوم دی ایم پی ای د دې حلقې نه پاس شو 15 کاله چې کوم دی هغه ایم پی ای او په صوبه کې د هغوی مضبوط حکومت و. بیا چې کوم دی دا 10 کاله خو تاسو ولیدل. هغه خلکو ته مونږ دا وایو چې ټول خلک وایي ټول عمر، او بیا کوم خلک چې وایي دا وړه پارټي ده او چې پاس شي څه به وشي. زه ورته نن د هغه وړې پارټۍ د هغه وړې پارټۍ نه چې تاسو سکندر حیات خان شیرپاو پاس کړی، تاسو له دلته منسټري راوړې وه. تاسو نن دې ګریوان کې سوچ وکئ چې په دې حلقه په دې غونډه هر طرف ته چې به تلو مړی ژوندی و، یو روډ صحیح و. سکندر حیات خان شیرپاو نه مخکې چې دا کوم دور چې چا لیدلی و د عوامي نیشنل پارټۍ د جمعیت علما اسلام هغه سړکونه چې زموږ ملي مشر جوړ کړي وو ټول په کنډراتو کې بدل شوي وو. هغه د ورکوټې پارټۍ کینډیډیټ چې تاسو پاس که نو په صوبه کې په هغه سینیر منسټر و. په هغه قلیل مدت کې د شمار چې موږ په میاشتو په حکومت کې وو دې روډونو ته تاسو وګورئ، دې سره سره سکولونه، دې سره سره هغه ورکوټې پارټۍ دلته بلکې ته کالج راوړی و، ټیکنیکل کالج یې راوړی و، ووکیشنل سنټر یې راوړی و، بې شمېره خلک یې په روزګار کړي و. که داسې زه بیان کړم ډېر زیات به راځي. همدغسې چې کوم خلک دا وایي چې د ملي مشر یو سیټ دی، هغه یو سیټ هغه دې علاقې ته چې یو کال نه چې کوم دی دا وابډي منسټري راوړه نو دا ستنې به په دې پلونه ورته خلکو جوړ کړي وو، ویل چېرې دا ضرورت پوره شي. او هغه ملي مشر چې هغه په هغه یو سیټ باندې انټیریر منسټر شو نو هغه له الله پاک داسې پوهه ورکړې وه چې کوم ځای کې ټولې پښتنو له یوازې حلقې له نه چې کوم ځای کې به تکلیف و. عزتمند هغه وخت کې تاسو وګورئ د پاسپورټ یو دفتر په پېښور کې چې ما ورته شپې به م کولې، هلته به قطارونه ولاړو او انتظار به م کوو. نن تاسو وګورئ هر ډسټرکټ کې هغسې دفترې په هغې کې هلته خلک نوکران داسې چې کوم دی نن ما ورته چې کوم دی ما ورته دلته په سایکل په موټرسایکل باندې پیاده روان شو او قومي شناختي کارت جوړو. دې قومي شناختي کارت له ورته چارسدې ته تلې او 2 ورځې به دې لګېدې. د هغه خلکو ته موږ دا پیغام ورکوو. دلته نن تاسو وګورئ که زموږ د حلقې نه قومي اسمبلۍ ممبر پاتې شو هغه څه وکړو، که یا ډېر کې نه صوبایي ممبر دوپې د هغوی په خپله پارټۍ کې خپل پارټۍ کې د هغوی هغسې پوزیشن نشته چې هغوی یو پراجیکټ راوړي یا هغوی ته یو عهده میلاو شي. دا دونه اسان کار نه وي، خو قدرتي کار دی چې کله د الیکشن ورځې راشي بیا بس پته نه لګېږي چې موږ کې داسې څه دغه را پیدا شي چې بالکل بیا موږ سوچ نه کوو. دا د 15 کالو دپاره ته کس منتخب کوې د خپل بچي د تعلیم، د هغه د اوبو د څښلو، د هغه د نور سهولیات په دې ملک کې د ګرانۍ دا یو شیز چې کوم دی د دې اختیار ته چاله ورکوې 100 کالو له 15 کالو تېلېږي. عجیبه خبره ده. که زمونږ چېرته وړه خبره راشي د هغې لپاره چې موږ څوک چېرته جرګه کې ممبر مقرر کوو نو ګورو چېرې دا سړی تکړه دی خرڅ به شي که نه یاره دا پویه شته که نه ماله به د خپله مقدمه وګټي که نه. خو د خپلو حقوقو دپاره چې د 15 کالو له موږ څوک منتخب کوو موږ دا نه ګورو چې آیا ده کې دا صلاحیت شته چې دا به هلته چې زموږ کوم بجټ چې کوم تقسیمېږي د کال چې هغې کې به هغه موږ له خپله حصه راوړي. نو عزتمندو سوچ به کوو. دې ته به هم ګورو، بیا دې ممبرانو ته به هم ګورو، قومي وطن پارټۍ ته به هم ګورو، سکندر حیات خان شیرپاو ته به هم ګورو، ملي مشر ته به هم ګورو. او دا په دې کردار باندې به دا سوچ کوو چېرې دوی منتخب شوي
ام پی ګان مو منستران مو دوی ځان له څه وړي او تاسو له څه راوړي نن به په دې باندې سوچ کوو نن به په ام پی په منان ګورو چې د الیکشن نه مخکې د هغوی څه پوزیشن و او ستاسو په ووټ چې کوم ځای ته ورسېده نن د هغوی څه پوزیشن دی عزتمندو نن چې موږ دلته یو د دې ټولو صوبې پښتنو ته ورسېد ای ټولو صوبې د پښتنو اواز و بیا خصوصا ما او تا ته ورسېد ملي مشر ته څه تکلیف دی هسې د تاسو نه تکلیف شته څه شته کرپشن هغه نه وکړی اساسجات هغه نه ډېر کړي زه هر کس بلکې زه یو ورکر ځکه وایم د کوم نه چې موږ سیاست شروع کړی زه دا هر ځای کې ویلی شم او هر ځای کې موږ هر چا ته کلاک چلنج ورکوو چې مخکې کوم څه اساسجاتو د ملي مشر او وروسته څه دي خپل جایدادونه خرڅ کړي او د علاقې سیاست یې پې کړی خدمت یې کړی نو عزتمندو ګرځو به داسې کینو باندې چې یو پروګرام وشو شمولیت مو وکړو موږ کېناستو